نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. زما عزت مند منز دا الله رب العزت ډیر اهم فریضه ده. مسلمانان دې کې ډیر زیات کمزوري دي، خاص کر د دې دور دا نوجوانان او دا الله رب العزت ډیر محبوب عمل ده، الله ته ډیر خوښ ده. حدیث مبارکه کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په روز حشر بددنه اول د منځ باره کې پوښتنه کېږي که چېرته د منځ دا ټیک راوخته د عمل ښه نو الله رب العزت به نور اعمال هم بهترین کړي. د دې وجې نه د منځ ضایع کول یا منځ د خپل ټیم نه وروسته کول، بې ټیمه کول، په دې باندې الله رب العزت ډېر وعیدات راوړي دي. او نن سبا معاشره کې خاص کر ډیر زیات د روزګار د وجې، د تجارت د وجې، د ذمہدارۍ د وجې، د دکاندارۍ د وجې نه خلک منځ ته ډیر په سستۍ سره ځي، ډیر زیاتې سست او وروستو کوي، دا خپل ټیم نه مؤخر کی. حالانکه دا ډیر محبوب عمل دی. الله رب العزت چې د انسان دغه عمل په ورځ د حشر باندې خره وخیږي نو الله به نور اعمال هم خره وخیږي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کوم یو سړی دا مونځ ضایع کوي نو دا داسې دی لکه د چې مونځ مکمل پرېښودو. دغه آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي چې تاسو خپل منځونه دا په ټیم باندې کوئ، د دې نه مراد همدغه خلک، یعنی مطلب یې دا دی چې د ماسپښین مونځي او ته په تجارت کې او په دنیا کې دونه مغلوبي چې هغه ته د مازیګر ټیم ته ورسې، یا د مازیګر مونځ دی او تا خپل روزګار کې دکانداری نه پرېږدي، تجارت کې ذمہداره کې چې یاره وبکم. خاص کر زمونږ دا زنانه خویان دي، اکثریت په کورونو کې چې دی نو مونځ دا لیټ کوي، په خپل ټیم باندې نه کوي. نو الله رب العزت دغه انسان ته بیا د غي وعده کړې ده چې کوم انسان منځ لیټ کوي په خپل ټیم باندې نه کوي نو دا غي یو داسې په جهنم کې یو کنده ده چې ډېره زیاته ښکته ده. نو په دغې کې به دته سزا میلاوي. نو موږ له پکار دا دي چې موږ په خپل ټیم باندې مونځ کوو، فرض دی په موږ باندې، اسې به هم کوو چې لیټ یې کړو په خپل وخت باندې پکار دی. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یعنی هغه خلک چې هغوی مونځونه دا خرابوي، د خپلو مونځونو نه ناخبره دي، غافله دي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د داسې خلکو په باره کې تپوس وکړو کوم چې د مانځه نه غافل وي یا مونځ چې کوم دی د خپل ټیم نه هغه وروستو کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې د هغوی مسکن په جهنم کې ویل دی.
او دا ویل چې کوم دی نو دا یو کنده ده په جهنم کې دونه زوردار عذاب په دې کې ملاویږي چې د دنیا دا غرونه هغې ته وروغورځې نو د هغې د شدت د وجې نه به دغه غرونه دا زیره زیره او ایره ایره شي نو د دې وجې نه الله رب العزت بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تهلکم یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون سورہ منافقین د ایمان خاوندانو تاسو د دنیا تجارتونه د اولاد محبت د مالونو محبت دون غافل نه کې چې تاسو نه الله هیر شي ګنې بیا به تاسو چې کوم دی دغه غفلت خساره په خپله اوچتوئ مفسرین فرمایي چې د دغې نه مراد همدغه خلق دی چې یاره یو سړی خپل خرید پیروخت د خپل معیشت دپاره د خپل صنعت تجارت دپاره د اولاد د مصروفیت د وجې نه چې کوم دی د مانځه ټیم دا خپل وخت نه واړئ نو دا خلکو ته الله رب العزت فرمایي چې تاسو دا خساره به په خپله اوچتوئ دا ستاسو تجارت او ستاسو اولاد نشي اوچتولی د چا د وجې نه چې تاسو خپل ځانونه په هلاکت کې واچول نو هغه هلاکت به تاسو په خپله باندې بیا مومئ بهتره دا ده چې تاسو په خپل ټیم باندې مونځ اودس کوئ په خپل ټیم باندې مانځه ته جومات ته راځئ چې اذان وکړی شي خاص کر زنانه اذان وشي په خپل ټیم باندې په کور کې په ټیم اودس او مونځ ته ودرېدل پکار دي زما عزتمندو دا د الله رب العزت ډېر محبوب عمل دی قرآن کې الله فرمایي ما سلککم فی سقر قالوا ألم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ستاسو دوزخ ترا غورځولي دی به ورته جواب ورکوي جهنمین الله به ورته وایي تاسو ولې جهنم ته راغلئ دی به ورته وایي چې بس مونږ خو منځونه نه وکړي مونږ خو چېرته مسکین ته چې کوم هدایت ستا کلام را کړي په دنیا کې ستا پیغمبر را کړي هغه مونږ مسکین ته حقوق نه ورکړي مونږ خو د قیامت ورځ داسې ټوکه ګڼله د هغې د وجې نه چې کوم دی مونږه اچانک مونږ له مرګ راغلی مونږ تیار نو مونږ باندې مرګ راغلی بس تاسو شفاعت هم به نه قبلېږي الله به ورته وایي ستاسو چې کوم دی شفاعت هم نه قبلېږي نو دا ډېر بهترین عمل دی خاص کر ډېره سستي روانه ده مسلمان نه په دې دور کې ډېر زیات کوشش کوئ ډېر زیات محنت کوئ چې مونځ په خشوع خضوع سره په خپل ټیم کې په جماعت کې د جمع سره ادا شي نو الله رب العزت درته ډېر خیرونه ورکوي ځکه چې کوم مونځ د جمع سره ادا شي نو الله 20 درجې ثواب درته ورکوي او چې کوم مونځ دا ځان له انفرادي ادا شي نو د هغې یو درجې دا صرف د جماعت برکت دی چې دا دونه زیاتې 16 درجې درته زیاتې حاصلېږي نو چې بیا یو انسان دا خپل ټیم نه مونځ مؤخر کې وروسته کې نو د هغه مونځ به څه مقبولیت د الله په نزد باندې وي چې لکه صرف په ځان لوالي باندې ستا نه 16 درجې غورځېږي نو ستا نه به بیا د دغه مونځ چې ته د مازدیګرې مونځ د ماښام سره یو ځای وکړې نو دا به درنه الله څه قبول کړي نو زما عزتمندو ډېر زیاته الله رب العزت په دې باندې خفه کېږي کوشش کول پکار دي چې دا مونځ په خپل ټیم باندې وشي دا د الله رب العزت یو فرضي عمل دی په مؤمن باندې فرض دی نو مؤمن له پکار دی چې دا په خپل ټیم باندې کوي په خپل وخت باندې کوي
الله رب العزت به زمونږ نه رضا وي، زمونږ تمام مشکلات به حل کوي. الله به موږ ته په کورونو کې برکتونه راولي، بچو ته به راحت راولي، فرزق کې به برکت راولي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره زمونږ